دا یې وګورئ دغسې دا د ترکیې جوماتونه دي دا سلطان احمد جومات ورته وایي دا د خدای پاک کور دی دا یې ورته وګورئ دا د خدای پاک کور دی په ترکیې کې جومات ماجد دی دا یې ورته وګورئ ترکیه مسلمانه ده دلته مونځ شروع دی دا وګورئ دلته مونځ شروع دی مونځ کوي خلک او دلته ملا ناست دی ملا ناست نصیحت کوي او دلته قرآن شریفونه خلاص دي قرآن شریف وایي هلته ملا ناست دی نصیحت کوي دلته مونځ کوي او دا دلته دروشیان اوس دا وګورئ دا مسلماني ده دا وګورئ دا په ترکیې کې مسلماني ده ماجد دی دا ورته وګورئ دا شګه پرته ده د جومات ماجد دی د خدای د کاره نه بیریږي مسلمان ملک دی مسلمان ملک به داسې دا مسلمان ملک دا به بیخ کې پرته ده ورسره دا بیا دعا کوي دا یې ورته وګورئ دا ترکیه ماجد دی شرار زاره مې ورسره په دې عمل کې له مخامخ ملا ناست دی ته د ملا ته وګوره ریاست کې مونځ ورشي او دا سړی دلته په ماجد باندې ولاړ دی مونځ کوي او د مخامخ پشکې ښځې لسې پرتې دي ښځې پشکې لسې پرتې دي لسې هغه خو ته یې وینې استې دا وګوره دا وګوره لسې پشکې پرتې دي لسې څنګه د ترکیې کې خدای کار نه کېږي دا بعضې مردګوان ولاړ شي په افغانستان کې جهاد روا دی چې خبره شوې په افغانستان کې جهاد روا دی دا دلته جهاد روا دی راسې د خدای په کور کې د قرآن دا یې ورته وګورئ دا د خدای پاک کور دی نو دا ښځې پشکې لسې ګرځي دا وګوره د انګریزان پشکې دي جومات کې انګریزان دي